بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونو پختونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور کې ستاسو قربه فضل الله جنیدی ستاسو په نفوس قدسیه کې حاضر دی. پروگرام صراط مستقیم کې موضوع ده ربیع الاول، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتباع رسول تک. فرش پہ تازہ چھیڑ چاڑ، عرش پہ تازہ دھوم دام، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. خوږو عزتمندو، ډېر ښکلي الفاظ دي د انسان چې دا ووري ایمان تازه کیږي. عرش پہ تازہ چھیڑ چاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام، کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے. رابطہ نمبر 09152545143. پروڈیوسر علی شان کاکا خیل صاحب، اللہ تعالیٰ دے سونو پختونخوا تمام اراکینو سره خوشحاله او آباد، صحیح سلامت او تندرسته ساتي. یقیناً خوږو عزتمندو، د خیبر پختونخوا د ټولو نه لوی ریډیو نیټورک سونو اف ام، سونو پختونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور. خوږو عزتمندو، موضوع باندې لبکشائی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع رسول تک. ربیع الاول ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی یادو. سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مونږ ته یو ځلې بیا ربیع الاول مهینه عطا کړه، مطلب مونږ ته عمر را کړو. دا هغه مهینه ده، میاشته چې دې سره زمونږ محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت او حیات مبارکه یاد وابسته دی. یعنی په دې میاشت کې حضور نبی کریم علیه صلات وسلام دنیا ته تشریف راوړی دی. په دې میاشت کې د سیرت په نوم باندې پروګرامونه کیږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي، نعتونه ویل کیږي، درود و سلام ویل کیږي. دا ټول هر څه په خپل ځای باندې. لیکن نن زمونږه یو ډیر بنیادی سوال د خپل زړه نه تپوس کو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولی یادو، د هغوی مبارکو ذکر مونږ کو ولی کو؟ آیا د دې لپاره چې دا د تاریخ یو عظیم شخصیت دی، یا دې لپاره چې عربو کې پیدا شوی دی، مکه کې به اوسېدو، مدینې ته تشریف یوړو او یو عظیم اسلامی ریاست قائم کړو، یا د دې لپاره چې حضور نبی کریم علیه السلام زمونږ نبی دی، زمونږ رهبر دی او زمونږ دپاره د ژوند اسوه ده او زمونږ د ژوند مطلوب نمونه ده. قرآن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ فرمایلی دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یقیناً ستاسو دا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کی بہترین نمونہ موجود تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. یتیموں کا ملوا غیروں کا مولا. یتیمانانو لے ډاډګیرنه تسلی ورکړې ده، د یتیمانانو د سر د پاسه لاس ایښی دی.
غیروں کا مولا ضعیفوں کا ملجا غریبوں کا مأوا خطا کار سے درگزر کرنے والا خطا کار سے درگزر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا. سبحان اللہ. ایمان د انسان تازه شي. شکر الحمدلله شکر الحمدلله. اوس غور وکئ الله جل جلاله داسې نه دي فرمایلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف قابل محبت شخصیت ته. قابل د محبت ته، خو صرف قابل محبت نه، بلکې فرمایا ستاسو د پاره اسوه ده. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور اپنی زندگی بناو. مینه بم وسره کې، خو رول ماډل د خپل جون د پاره با ضابطه د حیات، ضابطه دستور د چا جون ګرځي؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے. خوگو عزت مندو، حضور نبی کریم علیہ السلام جن او آئی او د حضور نبی کریم علیہ السلام جن دا خپل کردار جوړ کئی. د حضور نبی کریم علیہ السلام مبارک جن با نزان پوئی کئی او د حضور نبی کریم علیہ السلام په جن سره خپل لارا متعین کړي. سیرت تاریخ نه دی، دا یو ژوندی پیغام دی. زما خوږو رونو، زما خوږو خویاندو، سیرت النبی صلی الله علیه وسلم صرف د واقعاتو مجموعه نه ده. سیرت دا نه دی چې مونږ واقعه وورو او زمونږ په سترګو کې اوښکې راشي، جذبات بلند شي، او بیا چې د جماعت نه روزو مسجد نه نو جن امغا پرانی ہو جائے، زندگی پھر وہی پرانی ہو جائے. نا، بلکہ سیرت در اصل د یو انسان د تعمیر نوم دی، د یو داسې انسان چې د خپل رب منون کې جوړی، خپل رب منی، الله خپل رب منی، الله وړاندې ټیټیږي او د الله نه علاوه خپل روح د چا غلام نه جوړی، رښتیا وی، امانت ادا کوي، ظلم نه کوي، خپل کور والا او خلکو سره، خپل کور خلکو سره حسن سلوک کوي، د کمزوری سہارا جوړیږي، دشمن د پارم خیر غواړي، اور جو اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے. خپل جون دا اللہ دا رضا دا پارا وقف کول. خوگو عزت مندو، ربیع الاول ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اتباع رسول تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اول خلق د الله طرف ته راوبلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اول د انسان تعلق د خپل رب سره درست کو. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا یو صرف کلمه نه وه، دا د ټول جن اعلانو کہ نہ کوئی معبود اللہ کے سوا، نہ کوئی حقیقی مالک اللہ کے سوا، نہ سوک حقیقی حاکم اللہ نہ ما سوا، نہ حقیقی کارساز دا اللہ نہ ما سوا، نہ دا اللہ نہ ما سوا مخلوق تا ٹیٹیدل. اللہ 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 اللہ. دا مکی دریالس کالا یعنی اعلان نبوت نبات بنیادی عقیدی تعمیر کی تیر شو. قرآن کریم فرمائی دی فعلم
अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान د ټولو نه مخکې د مخلوق د غلامۍ نه راویستلو او د خالق په بندګۍ کې داخل کړو. نن د سیرت لومبنی سوال دا دی چې آیا الله تعالی سره زمونږ تعلق مضبوط دی؟ مونږ په مشکلاتو کې چاته آواز کوو؟ مونږ په خوف کې چا کم طرف ته ګورو؟ چاته ګورو؟ مونږ چا سره خپل امید تړو؟ مونږ د خپلې کامیابی اصل مالک څوک ګرځو؟ کچری سیرت ہمیں اللہ سے جوڑ دے تو ربیع الاول کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پلا کو سلام. سیرت انسان بدل کړو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ. زما خوږو رونو، زما خوږو خویندو، ستاسو ټلیفونونه ماشاءالله دبادب را روان دي. قدر کوم، د زړه دروازې مې ورته کولو دي. سونو پښتونخوا ویلکم ورته وي. خوږو عزتمندو، قدرمندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف خلکو ته معلومات نه دي ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جاهلیت ختم کو، ژوندۍ لوري لوریانې خخولې ختم کو. مور ته د مور مقام، خور ته د خور مقام، پلار ته د پلار مقام عطا کو، وروي پیژندو. د ښځې خاوند په خپل منځ کې کوم اختلافات به و هغې ختم کو. د مکې په خلکو کې چې کوم قبایلي عصبیت و هغه عصبیت یې ختم کو. چې کمزورې به دباولی شو، د یتیم حقوق به خوړلی شو، په ښځو باندې به ظلم کولی شو، شراب جوه عامو، سود عامو، بت پرستی عامو، اخلاقی زوال عامو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انسان کے دل کو بدلا، اور جب دل بدلا تو کردار بدلا. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ته، علی شاه کاکا خیل صاحب ته، ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وي. قدرمن شرورا ماشاءالله روشنائی د خبرونه یا جزاک اللہ مننا. جل جلاله فرمائی وما ارسلناک نہیں متستول اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا مگر خستول بالحق پر اختیار سره او للعالمین اطول علم خلق پر کغا یهود دی که نصارا دی که مجوس دی که سبیین دی که عیسیان دی که سیکان دی که هندوان دی که مرتد دی که زندیق دی 500 قسم تا کفر دا ټول پر تکوندا رحمت العالمین. سبحان اللہ. مکه معظمه کی پیر پر جواب تکوندا پیدا شویا صبح صدیق سرا پیر پرې چې کوم دا وفات شویا، پیر پرې پیغمبري ته ملو دا، پیر پرې چې مکې نه مدینې ته هجرت کړه دا، فاضل ایتوپیا افریقې ته هجرت کړه دا. د ظلم ستم دی واجینا، د قتل دی واجینا، د کفارو سکون دا ظلم زتای دی واجینا. زنانو مقام بناو، عامو خلکو مقام بناو. مطلب دا دی مولانا صاحب، مطلب دا دی چې په کوم ځای کې به قتل او قتال او خون ریزی به وه، تخریب کاری به وه، نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ځای نه ډډه کړې ده. نن وقت کې که په دې د حضور نبی کریم علیه السلام سیرت په رڼا کې په پاکستان کې څوک دهشت خوري، څوک تخریب کاری کوي، څوک خون ریزی کوي، نو دا د اسلام او د شریعت په نگاه کې ټیک کار نه دی. نه خلاف تا شرط للعالمین الله تعالی کوم د زلزلې بل ذیلی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغیر علم بل جدای لدی څنګه بتونو تباتو سو بعد راتنه څنګه عبادت کوي کني تو سو حقيقي چکون دا الله ته بغا بعد رات وي. اسلام کې رواداری رغلی دا د غلطو کېدو خبره به زبردست کوي، هغه ولا به زبردست کوي. دوستانه سره، همدردی سره او انکساری سره، تواضع سره وخت په تیراوي. ای دیو اجنه رسول پاک سلام باندې کې رسی
چې دوا وزیران مو اسمان کې دي، هغه جبرائیل میکائیل دا، دوا په ځمکې کې چې ابوبکر دا او ورسره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا. بله خبره ده جبرائیل علیه السلام 4 ګزارې لیدله ده، 4 ګزارې شک صدر نبی کریم علیه السلام شوه ده، زمزم په اوبو باندې چې کوم ده شوه ده. نبی علیه السلام 61 معجزات دي، وخوان ورسره خبرې کړې دي، ونې ورته ټیټې شوي دي، کوڼو خبرې ورسره کړې دي، یهودو چې کوم ده سوالونه پچولي دي، هغه جوابونه ورته میلاو دي. په هر حال روشنایي ډېره زیاته یا ما سره ګنټې د 2 ګنټو روشنایي به وي. نن مې کتاب سیرت پله په لیدله ده، زبردست خبرې چې کوم ده په لیکلې دي. و دا من جمله د خلکو ته مختصر طور باندې دا څو خبرې مو وکړې. د رسول پاک سلام کومې قربانۍ کړې ولو اعظم پیغمبرانو کې، ولو اعظم پیغمبران په 518 راسې دي، هغو ته ډېر تکلیفونه میلاو دي. او ټولو انبیا علیه السلام کې بهترین افضل نبی علیه السلام ده. په عرش باندې او په فرش باندې او څوره پیغمبران دي، هغه په فرش باندې او د نبی علیه السلام په عرش باندې ارضو ځای راغله ده او سدرت منتهی ته الله تعالی رسوله ده. الله تعالی سره بالمشافه خبرې کړې دي. کلیم الله سره موسی علیه السلام یعنی هغه تورات کله ورکولو هغه خبرې دي په اسمانونو کې کړې دی، محبوب ډېر ګڼلی. په هر حال روشنایي ډېره زیاته ده، ته به انشاءالله مزید روشنایي په وچوي د واخر کونیو جهان مننه. جزاک اللہ مننا مولانا من نذیر صاحب. خبر ادا روانہ وا سیرت د حضور نبی کریم علیہ السلام انسان زړه بدل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسان په دې زړه باندې محنت کړی دی. انسان بهر نه دننه نه بدل کړی دی. او چې هر کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د انسان زړه بدل کو، چې زړه بدل شو کردار بدل، چې کردار بدل کور بدل، چې کور بدل معاشره بدل، چې معاشره بدل تاریخ بدل شو. او دا د سیرت اصل معجزه ده، دا د سیرت اصل معجزه ده. شکر الحمدلله، شکر الحمدلله. خوږو عزتمندو مونږه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، ښه برابر ټیک ټاک؟ الحمدلله. بھائی جان څوک؟ جی زه وقار خبره کوم د بانو. وقار بھائی په خیر رالی جنت انشاءالله د قدر او کالا د ذات کا څه پوښتنه بلرئ؟ بس جی ما حالی صرف بانو نه دوا سلام د طرف شریکولو. دعا سلام قبول منظور دی. ربیع الاول شریف میاشتا او جی څنګه ستاسو په جمعتونو کې ائمه کرامو خطیبانو د ربیع الاول شریف میاش په مناسبت سره عوام الناس ته سیرت رسول عربی صلی الله علیه وسلم سے بیانات سے خاص واقعات بیان کړي دي؟ بیانې لکه څنګه رمضان شریف په میاشت کې بیانېږي. جی بالکل بیانای پار جماعت بس بیانای تقریبات وی دغه میټای تقسیمای اگر نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سیرت مبارک هم د خبره اترې کېږي. ماشاءالله جی دا مشپله کېږي. ماشاءالله ماشاءالله. او بل ربیع الاول خو بار ربیع الاول پیر کے دن صبح صدق کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا جی معتد دریم سالرم سول تقریبا ما 35 سال عمر دا معتد یود دا. جی جی بس میشو الحمدللہ بانی شو هولډر شو تقریبا په دام دې کېږي. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس الله پاک ته ټول د اعمال کولو توفیق ور نصیب کو. آمین ثم آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقار بھائی مونږ سره د خپل بنو واقعات شیر کړه. الله پاک دې خوشحاله کی، الله پاک دې قدرمن کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوږو عزتمندو قدرمندو الله پاک مراته روغ جوړ صحیح سلامت او تندرست ساته. سیرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم اتباع رسول پوری ہجرت اللہ دا پارا قربانی
سبحان الله. یقینا د انسان ایمان تازه کیږي او تازه شي. او مونږه ربیع الاول شریف میاش راتلو باندې ډیر خوشاله یو. نن مونږ او تاسو یو ښکلی عهد کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څوک وروره؟ جی د سپیر څنګه فرحت یم. فرحت بی؟ جی بالکل ستاسو پروګرام باقاعده اورم. ماشاءالله. ربیع الاول شریف میاشت شروع ده. جی الله دې عزت وکړه، الله دې قدر وکړه. ستاسو خوښه دا یو نعت شریف شریک ملان غونډې کې نعت دی. جی جی نعت شریف جی جی. بسم الله الرحمن الرحیم. نصیب میکړي اے خدای شفاعت د محمد، پیدا میکړي په زړه کې محبت د محمد. قربان به جهان سترګې د شرم پورته نکړي که وویني یو ځل خوبصورت د محمد. چې هر وخت حبیب به د امت په غمجن و. سبحان الله. امت د محمد. جی الله ویل حبیب ته کته نه وی هیڅ په نو د خدای په در کې څومره د عزت د محمد. ای شمسه چې دې څومره په قلم کې وي طاقت، لیکه په مینه ډېر صفت د محمد. ډېره مهرباني د وخت راکول. جزاک الله. مننه. ماشاءالله. فرحت بی مونږ سره د سفید سگ نه د ربیع الاول شریف میاش په مناسبت سره د پروګرام ټایټل موضوع ربیع الاول سیرت رسول صلی الله علیه وسلم سے اتباع رسول تک د خپل ښکلي خیالاتو اظهار وکړو. هغو عزتمندو راځئ مونږ او تاسو له پکار دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بهر بازار کې خپل ساتو. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مسجد پورے محدود نہیں ساتل پکار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی تھے، آپ معاملات میں بھی تھے، آپ نے تجارت میں دھوکہ سے منع فرمایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سیز محمد یوسف خبر کوم د برتا کنه. محمد یوسف سے خوش آمدید در توایو. رام خوشاله او بدر چې ډیر خسته ټاپک مشروع کړو د نبی له سلام مبارک میاشت نه زبرته یو د باموجون ته یو دغه دغه وکي بیان کما چې د روح ډیر زیات صفات کټول ممتل شغه ختم نشي. یره چې لکه مور بي فرمای حضرت امینه بي رضی الله تعالی عنها ما کنه چې د ولادت سادت تیمون بي ملتج د اسمن د صورت ما او کته نوی دي داسې راکته شو او زمانه د کډنه به غیر شکر چکر وهنه نو کله به ټیټ شو نو دمره اوریدل ما باندې شیخ نیغون ته راغله. ورجه مولانا سی فرمیشه به خپل سر باندې الله رب العزت قسم هوړي چې ون نجم اذا هوا چې زمانه په خپل سر باندې قسم وي چې په وخت ولادت کې چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه ولادت باندې چې دغه خوشالي کړی ده کنه. دا یو تپوس کومه جی محمد یوسف سے دا ترجمه د ون نجم اذا هوا چې قسم پستورو باندې چې د حضور مبارک د ولادت باندې خوشحالي کړې ده. یره چې دا بس لکه ما دا چې دغه وی چې د دې سورو باندې الله پاک د دې دغه چې دی الله پاک د دې ذکر بیان کړی دی چې هغه سورې یاد کړی چې هغه کوم سور را کوشوي په ولادت ټیم کې کنه چې جی دا کړنه ویګر چې پیر شکر نو مور بي فرمایي چې کړو د دومره راخته شو. نو دا تاسو چرته کتاب کې کتلی دي؟ یره چې دا ما د مولانا صاحب نه یو مفتی صاحب لګو هغه پرون بیان کولو کنه. خجی نو بس موږ ته خو چې علم نشي خو لکه موږ مثلا چې دا چې په دمونو خلکو نه وریدل نو چې به زه بهر هر دا خبره به فریدم خو د محمد امین صاحب یو دغه درته ویم چې ستا په جمال کې خو جمال د مولا وینم یا نبی. ستا په جمال کې خو جمال د مولا وینم یا نبی. نو وجې دغه خو چې هر څومره صفات کو نو دا به ډیر کمی د هغه خو الله پاک صفات کو. جزاک الله. مننه خوږو عزتمندو قدرمندو ستاسو په خدمت کې زما دا یو گزارش دی چې کله هم خبره کوئ او هغه بیا په میډیا سوشل میډیا پرنٹ میډیا یا میدان کې کوئ نو د هغې خبرې تاسو ته چې یقین حاصل وي او تاسو ته باقاعده تصدیق وي نو هغه خبره کوئ او نور د حضور مبارک شان یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصه مختصر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم په خیر رالی قدرمن عزتمن شي. څنګه یې تاسو مفتی صاحب؟ الحمدلله ربیع الاول شریف میاشتا او شکر دی. څه پوښتنه بلرئ؟ نو پښتنه خو ما یو دغه یو اسلامي ذاتي کتابونه راټولې ما کتو خو هغه کې یو درود شریف اوس دی وخت خو ما ذهن نه ترې ان شاء الله که زندگی و تاسو زموږ د ټولو بیا به سبا له تر شي کوم او څنګه یو بل تاسو نه کوم. جی دا مې اورېدلې چې د زنانه لکه بهر منشي کې دی لکه اسمان لاندې کیږي هر ځای کې کیږي. نو زمانګه خو ګرمي ده نو زه بره لاړه شم نو برنډه کې هم کولی شي، د کور په غولي کې په صحن کې هم کولی شي، بره چت ته پاس هم کولی شي او چې اسمان لاندې بالکل یې کولی شي. نو دا له چا دونه غټ شکل کې چې دی نو ما مې ته به مفتي صاحب نه تپوس کوم چې دا بس مونږ ته دعاګانې کوه، پاکستان ته دعاګانې کوه، خپلو بچو ته. اوس مې د شورونه دومره دعاګانې تاسو ټول ته سره د علیشان کاکا خیل مې ورته وی چې پروګرام کې خو نه ملاویږو نه مې کال اخلي او کور کې څنګه دي رونه خویندې ماشومان خیریت دی تپوس ته راله به بیا تاسو ټیک شو وبکو خجي خوشحاله شي. آمین. سونو پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د ټولو نه لوی اف ام او ستاسو خادم او ستاسو آواز دی خجي. شکر دی. السلام علیکم. ماشاءالله شکر الحمدلله. یا رب الهی تبتو چې زمونږه خواږه خوږې خویندې ټلیفون وکي او خپل مسلې مسائل بیان کی او هغې ته د سونو پښتونخوا اف ام 96.4 پلیټفارم نه ورته تسلی بخش جواب ملاویږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. سلامونه. قدرمن عزتمن شي. منیر حسین خبرې کوم پر چینار نصر. احمد حسین. منیر حسین ماشاءالله خوش آمدید بای صاحب. ډیره مننه مفتی صاحب. څنګه خیر ته بیا څه پوښتنه به ما خوږه رول لري؟ زه خو به دا وایم کنه چې نبی علیه السلام څه کوم د رحمت للعالمین د عالمینو لپاره رحمت دی. عالمینو لپاره ماشاءالله. عالمینو کې اوس هر څه راغلی جی مطلب مکه اسمنونو مخلوقونه هر څه دي سر خجی ماشاءالله. نو دا تاسو چرته خپل ترجمه یا مسجد کې موریدلی دي ماشاءالله سکول کې تاسو لګړې رخل ترجمه وکا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عالمینو لپاره رحمت ته ماشاءالله. بشک سکول کې موریدلی دي تاسو څنګه صاحبانو نه موریدلی دي کنه الحمدلله. دا یی کنه ته زره د رب د لوري راغې جی نن مشوکامه کې دی پزمکه قدمونه ماشاءالله. خوش نصیب زره وشو جی زکه غږیږي عرش کرسی کې نباتونه نبی زمون خدای نصیب کړو زکه د دین دنیا مشفل تزابغونه. جی ماشاءالله. دا نبی اخر زمان دی. جی وړان نبیانی دکه غوړي دي دنونه. سبحان الله. شکریہ. رحمت د رب راغې دنیا ته باز د شیطان په خونه ور ولګیدونه. الله په مدینه کې می جنان دی الله دوست د رحمان دی تل پر ویم درودونه. اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامي. اللهم صل علی محمد و علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. که خدای میان پر رسول نه وي پلا مکان بی مکان نابدونه. سبحان الله. بادی سبا چل دی از ربطا په پاک رسول باندې مو ویا درودونه. سبحان الله. قدرت قرا مکان د غیب دی زب په کوم دربا کې وکړم مسولونه. جزاک الله. مننه جی. ډیره مننه مفتی صاحب. خوشاله باد اوسئ. ډیر خوشاله اوسئ زما خوږو رونو خویندو. منیر حسین ماشاءالله پروګرام ته 4 چاند ولګول. خوږو عزتمندو
شیطان څلورو موقعو کې جړلی دي. نمبر 1 چې کله ور باندې لعنت وکړی شو. نمبر 2 چې کله جنت نه وشړلی شو، آسمانونو نه ځمکې ته راوشړلی شو. نمبر 3 چې کله نبی علیه صلات وسلام ولادت وشو. نمبر 4 چې کله سورة فاتحه نازل کړې شوه. کوږو عزتمندو قدرمندو، ما دا خبر عرض کوله، زمونږ ټلیفون کوونکي بیا ټلیفون وکړي. سیرت په بازار کې هم پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مسجد پورې محدود نو، په بازار کې مو معاملات درست، تجارت کی धोखा ना, अमानत अदा कवल, सच्चाई तालीम. आज अगर हमारा ताजिर नमाज पढ़ता है लेकिन तराजू में कमी करता है तो सीरत कहा गई. अगर मुलाजिम वक्त की चोरी करते हैं तो सीरत कहा गई. अगर अफसर रिश्वत लेता है तो सीरत कहा गई. अगर किसी की ज़मीन गड़प की जाती है तो सीरत कहा गई. अल्लाह अकबर. सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम. मुफ्ती से संगे खे जोड़ी जमा खोगर और रसूक कम ज़ेना शौकत हुसैन जिले कुरम पर चिनान. शौकत हुसैन भाई खुश आमदीद. इंशाअल्लाह बहुत मुफ्ती साहब खुदा ने बस इल्म बांधी तो खुदा बरकत की दा सरस्तासु आमीन. परवरदिगार आलम कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की जी अहल बैत रसूल मतलब यही कहना जी जी इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स व अहलल बैत व यततहिरकुम ततहीरा. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बयान दी सूरह अहज़ाब की यही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. शौकत हुसैन भाई नो मुफ्ती से तो न दागा गुजारिश लेकना से दरूद खलक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीली दी तो सिमोनी निम दरूद मास्ता वदा दरूद ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. अगर इस तो सी दरूद वास्ते प्राद दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. देखा तो कुरान मजीद आ गया था सिर्फ मोहम्मद पूरी महदूद न दे. मुफ्ती से वा खबर दावा को चो सरमी नबी तो सरम मोमिन दे तो बचो सरम दुश्मनी भी दा माने ना 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 जी ना. नबी आल नबी टोक कई खालक नूरा मुफ्ती से बात टाइम ना खाना टोला मेरा और अस्सलाम वालेकुम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन. खगो इज्जतमंदो दरूद शरीफ नबी अलैहि सलाम और पा आल द नबी अलैहि सलाम इंसान दा खुला वसरा खोगीगी, दिमाग वसर ताज़ा शी, ज़्ल वसर ताज़ा शी. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. खगो इज़्ज़तमंदो कदरमंदो, नेना कचरे मुंग तासु सोचो फिक्र वकू कचरे विरासत के द खोर हिस्सा वी हक वी और मुंग न वर्कौ नु सीरत चढ़ता लाड़ो. लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. सीरत मस्जिद पूरे महदूद नहीं सातल पका. सीरत मस्जिद से बाजार तक जाती है, घर से दफ्तर तक जाती है और इबादत से मुआमलात तक जाती है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुफ्ती साहब जोड़े खैरियत जमा खो गरोरा सोक कम जेना जाहिद खबर कोम द वस्तकरूना जन्नती शी. आमीन. सर ما دا تاسو کولو چې دا سرتور سره مونږ کیږي او کني کیږي او تلاوت کولای شي کنه شي کولای سپلو سره نه جی سرتور سر چوکټوپې په سر نوي یا رومال خاجي سرتور سره قرآن تلاوت جایز دی. خاجي منظم جایز دی. خاجي او که آداب ته وکتل شي نو توپی اهتمام پکار دی. خاجي مانزه کې هم تلاوت کې هم. باقی کو څوک سرتور سر کوي نو ګناګاری کی نه. خاجي مهرباني الله آباد بندای. آمین آمین آمین. قدرمندو عزتمندو زمونږ زاهد بای د مسلې تاسو کو ډیر خوشاله شوم.
الله پاک دې په عمر کې برکت واچوي. دا ماشاءالله که زه صرف ټلیفونونه اخلم نو دا 2 درزن او 3 درزن ټلیفونونه جوړیږي. خو مونږ به کوشش کوو چې کومه موضوع راوړې هغه موضوع ستاسو خدمت کې بیان کړو. زما خوږو عزتمندو، مونږ او تاسو که چېرې سوچ او فکر وکړو نو مونږ او تاسو به د حضور نبی کریم علیه السلام سیرت څنګه جومات کې خپلو، کور کې به هم خپلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت صرف مسجد پورې محدود نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف په مسجد کې بهترین نو. حضور نبی کریم علیه السلام په کور کې بهترینو. حدیث مبارکه توجه سره ووري. قال رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. پتاسو کې بهترین آغا دی، پتاسو کې بهترین آغا دی چې خپل کور والو د پاره بهترین وي، او پتاسو کې بڑکر د ټولو نه زیات د کور خلکو سره زه بهترین ما او تعلق مې ښه دی ورسره. د سیرت پیغام مونږ چرته بوزي، مونږه خپلو کورونو کې خپل بیبیانو سره ښه تعلق طرف ته بوزي. شوہر اپنی بیوی سے پوچھے کیا میرے اندر نبی کے اخلاق ہیں؟ خزینہ تپوسو کا کنا. بیوی اپنے شوہر سے پوچھے کیا میں سنت کے مطابق گھر کو سکون کا مرکز بنا رہی ہوں؟ والدین نے رخپلو بچو نہ تپوسو کی. کیا ہم آپ کی صرف دنیا بنا رہے ہیں یا محمد کا امتی بھی بنا رہے ہیں؟ جس گھر میں سیرت آتی ہے وہاں محبت آتی ہے، رحمت آتی ہے، حیا آتی ہے، سکون آتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه؟ زما خوږ اورورا څوک کم زینا؟ زه جی حسین خبرې کوم د پېښور. حسنین بھائی ماشاءالله ماشاءالله زمونږه پرمنن کالر ماشاءالله. تاسو څه ویل غواړئ؟ مفتی صاحب تاسو نه ما سوال تاسو کوله، 3 سوالې زما واړه جی چې آپ رسولم دا سیرت نبی چې کوم دا ټول ژوندۍ دا به مو هغه چې کوم ټول طریقې دي دا مو خپل ژوند کې څنګه براوړو. یو او بل خبره تاسو بل سوال ما دا تاسو کوله چې دا منکر میلاد تبارک تاسو جی منکر میلاد تبارک چې خلک میلاد شریف نه مناوي یا هغه د ډېرې رد بدې وي او د دې باره کې به تاسو څه خیال دي، تاسو څه جواب بل ورکولی شئ؟ جی او دا بله خبره تاسو یو بیان یو خپل جو دغه د خاتون جنت سلام الله علیه باره کې یو پروګرام وکړي وبکو په باره کې هم لکه موږ عزت کو هغه قربانیانې موږ چې کوم دی دغه کوم عزت کو وبکو بالکل. دا تاسو حسنین بھائی مونږ ته ډېره ښکلې آیډیا راکړه. جزاک الله مفتی صاحب. جنتی شي جنتی شي. خوږو عزتمندو سیرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام بخپل جون کې څنګه راولو؟ مطالعه سټډي سره مونږ به ګورو چې د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حالات زندگی د کور دننه څنګه، عوامو سره څنګه، خپل خپلوانو سره څنګه، مسجد کې څنګه. نو موږ به سټډي کو، مطالعه به کو، روزانه به یو پیراګراف 2 پیراګراف سټډي کو، مطالعه کو، به الله نه به سوال کو چې په دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړه. باقي منکر میلاد ګورئ که یو سړی صرف لفظ میلاد سره رواني چیرې زه دغه اجتماع ته، دغه غونډې ته، دغه راجمع کېدو ته بس لفظ میلاد نه منم، سیرت منم، جلسه منم، نو نوم حوالې سره که د هغه څه تحفظاتي هغه په خپل ځای باندې. باقي دغه راغونډېدو دپاره لفظ میلاد استعمال دا هم جایز دی. لفظ میلاد که مونږ معنا وګورو پیدایش تاریخ پیدایش او معنا اصطلاحي غونډه جمع یوځای کېدل او د حضور مبارک سیرت بیانول، صورت بیانول. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لہل کرامت پیلا کو سلام.
خوږو عزتمندو نو دې کې څه خبره نشته دی. باقي دا هغه وخت نه دی چې مونږ او تاسو یو مسله راوچته کو او د هغې حوالې سره مونږ او تاسو د خپل انرژي خرج کړو او بیا د هغې نه اختلافات پیدا کیږي. لکم دینکم ولی دین، او نور د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت اظهار وکئ. که تاسو میلاد کوئ، که تاسو سیرت رسول عربي صلی الله علیه وسلم جلسه کوئ، غونډه کوئ، اجتماع کوئ، شرکت کوئ، بالکل وکئ. خو د حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام جون هغه خپلول پکار دی او هغه خپلول ضروري دی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. آواز مو نه راځي. خوږو عزتمندو، مونږ او تاسو لا دا عهد پکار دی او دا عهد واورئ د زړه د کومې نه. زما خوږو وروڼو، راځئ د ربیع الاول شریف میاشت ته چې مونږ یو عهد وکړو چې مونږ به صرف سیرت اورو نه، مونږ به سیرت لولو وایو به. صرف د محبت دعوه به نه کوو، اتباع به هم کوو. صرف نعت شریف به نه وایو، سنت به هم خپلو. صرف محفل به نه سجاؤ بلکہ خپل زندگی به هم بدلو که نا. آج سے اپنی نماز درست کریں گے، اپنے معاملات درست کریں گے، اپنی زبان درست کریں گے، اپنے گھر درست کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، اپنے کاروبار میں دیانت لائیں گے، لوگوں کو حقوق ادا کریں گے، اپنے دلوں سے کینہ نکالیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. خوږو عزتمندو، قدرمندو، اللہ جل جلالہ سر زما کامل ایمان نصیب کا. وہ وہاں سے سنے ہم یہاں سے پڑھے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. فی امان اللہ.